یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان خاوندانو لا تقتلوا الصید موجنی اخکار وانتم حرم او حال دا چې تاسو احرام کې ومن قتله منکم او چاچ وجلو اخکار تاسو نه متعمدا فقصر فجزاء بدی باندې مثل بدل دا ما قتل دا پشان د هغه چې د قتل کړي وي من النعم د سارونه يحكم به نو فیصله کوي باغی سره ذوا عدل منکم دوتنا انصاف ولستاسنا هدیه بویغا بالغ الكعبه رسولن کی کعبیتا او کفاره یا بکفاروی طعام مساکین خوراک د مسکینانو او عدل ذلك یا برابر دی صياما روجه نیول دی ليذوق د پار دی چې اوسکی وبال امر سزا د کار خپل عف الله عما سلف معاف کړی دی الله جل شانه هغه چې وړاندې تیر شوی دی ومن عاد سوق چې دوباره راو ګرځیدو فینتقم الله من نو الله جل شانه به بدل واخلي دا غنا والله عزيز ذو انتقام والله جل شانه زبردست بدلا غشتون کې دی وحل لكم على کړه شوی تاسو د پارا صید البحر اخکار د اوبو وطعام خوراک داغي متاع لكم فائدہ تاسو د پارا ولی سیارت او قافله ولو د پارا وحرم علیکم او حرام کړه شوی تاسو باندې صید البر اخکار کول د وچی ما دمتم حرما ترسو پوری تاسو حرام کیه واتقوا الله الذي يرجد الله نا الذي غزات الیه تحشرون اغه ترجمه کې دی شی تاسو سورۃ المائدہ آیت نمبر 95 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون صدق الله العظیم. دین مخکی آیت مبارکو کی اللہ تبارک و تعالی د احرام ممنوعات چې د احرام په حالت کې یو مسلمان هغه یو امتحان او ازمایش کې وي چونکه د غزوه د صلح حدیبیه چې کوم واقعا پیښه شوه د حدیبیه په مقام باندې د هغې سره د دې آیتونو مبارکو تعلق دی. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام سوار لسوا د هغوی تعدادو چې هغوی د حدیبیه په مقام باندې حصار او ټولو د مدینه منورې نه احرام تړلو د عمرې په نیت باندې تلو او د مشرکینو د طرف نه د مکې مکرمې ته د دخول د داخلېدو اجازت میلاو نشو. نو لہذا په دغه ځای کې د احرام په حالت کې د دغه سيزونو سره تعلق او دغه سي د دې سيزونو سره مخامخ کېدل هغه مسلمانانو ته پیښ شو چې احرام په حالت کې به اخکار مخه تراغي رانوي بم شو وشتي بم شو هر څه کول شو. الله تبارک وتعالى د دې ممانعات فرمایي چې تاسو احرام په حالت کې هیڅ قسمه اخکار د خشکی د اوچې د اخکار
هر قسم سره تعلق ساتي هغه نشي کولی. البته د بحری چې کوم اخکار دی میان نو د هغې اخکار تاسو کولی شئ د احرام په حالت کې هم جائز دی، هغه تاسو دپاره حلال دی. نو الله تبارک وتعالی وفرمایي یا ایها الذین آمنوا ای د ایمان خاوندانو لا تقتلوا الصید مو وجنئ تاسو اخکار وانتم حرم او حال دا چې تاسو احرام کې. احرام منګه مخکې ذکر کړو چې اکثر خلک په دې کې خطا کېږي، یو احرام وي یو لباس د احرام وي. لباس د احرام هغه دغه سپین دوه کپړې چې موږ تاسو ځان نه تاو په ځای د لباس، ځکه چې د حج او عمره دا د الله تبارک وتعالی سره یو داسې حالت کې وړاندې کېدل او هغه سره دغه په وړاندې حاضرېدل دی چې د انسان په تن باندې هیڅ قسمه د زیب و زینت لباس ګنډل شوي او دغسې جاه و حشمت والا لباس دا نه بلکې فقیرانه درویشانه کفننما لباس واغوستلی شي او بیا د الله جل شانه په حضور کې د یو عاشق په شانتي به سر و سامانه په حالت کې سرنګي چې په تور سر خپېبلی خپې او په جبه باندې دیوانوار لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک دا کلمات په جبه باندې د توحید ترانه د الله تبارک وتعالی نه ما سوا د ټولو رد سوا د الله نه د تمام معبودان باطل رد کول لبیک لا شریک لک لبیک دا د توحید ترانه په جبه باندې ساتل. نو دی ته وی حج او د عمره احرام. نو چې کوم لباس مونږ اچو هغې ته د لباس د احرام لباس وي. او چې کله یو مسلمان یو حاجی یا یو معتمر عمره کوونکی نیت د عمره یا د حج وکي نو د نیت نه بعد دی محرم شي. د احرام معنا هم چې د حرامونکی دی چې کله یو سړی د عمره یا د حج نیت وکي په د باندې دا ټول حلال شیزونه دا حرام وګرځي. لہذا هغه خپل کور والا سره قربت دی، هغه خوشبو استعمالول دی، هغه ښکار کول دی، هغه د بدن وخته کټ کول دی وغیرہ دا شیزونه د پاره چې دی هغه حرام وګرځي. نو لہذا دغه شان ښکار هم حرام دی او نه په خپل باندې به ښکار کوي او نه به چاته اشاره کوي چاته رهنمایي وکړي چې دا فلانکي ځای کې دا ښکار دی دا قتل کا. ومن قتله او چاچ اوجل احکار منکم استاسنا متعمدا فقصر فجزاء نو پدی باندې دا مثل بدله دا ما قتلتم فجزاء نو پدی باندې بدله دا مثل ما قتل پشان د هغه چې د قتل کړی وي، یعنی سرنګي چې د احکار کړی وي داغي قیمت دی بچی دی هغه داغي په بدله کې به ورکړي. من النعم د سارونه يحكم به فیصله بکوي پاغي سره ذوا عدل دو تنا چې انصاف والا وي منکم د تاسو نه هدیان هدیه بوي هغه. چې کله یو محرم د احرام په حالت کې احکار وکي نو د هغه په هغه ځای کې موجود دو کسان بداسي وي چې هغه عادل وي ذوا عدل دو کسان عادلان هغه به دا فیصله وکي چې را د دې سیس قیمت دومره جوړیږي د دو کسانو په فیصله باندې هغه عمر قیمت به هغه صدقه کوي یا بچی دغه په ځای باندې او ساروی علی د حرم په حدودو کې به ذبح کوي یا په دغه په ځای باندې به یو روزه ساتي کچره دی وس نوي فقیر وي غریب وي. بالغ الكعبه رسولن کی کعبه ته دغه په عوض کې چې کوم ساروی دی واخلي نو هغه به د حرم په حدودو کې به ذبح کوي، بهر نشي ذبح کولی. او کفارت یا کفاره بوي طعام مسکینا خوراک د مسکینان. آیت نمبر 95 دی سورۃ المائده آیت نمبر 95. او کفارت یا کفاره وی طعام خوراک مساکینا د مسکینان. او عدل ذالک یا برابر دی صیامن روزه نیول دی یا به روزه ساتي لیذوق
یعنی یو دغه کړی دی یو روزه ساتي او که دوه جنایته کړی وي دوه روزې ساتي که د نور وس نه لیذوقه د پاره دی چې اوسکي وبال امره سزا د کار خپل ځکه دا یو سزاوار وګرځېدو حج عمره احرام دا دومره اهم عبادات دي چې الله جل شانه د دې د برکته د انسان د ټول عمر ګناهونه هغه معاف کوي او دغه د حج او د عمرې په دې سفر کې یو بنده د الله رب العالمین هغه دومره لوی لطف و کرم مستحق وګرځي چې د خانه کعبه چې کتل عبادت دی او داغې نه تاویدل هم عبادت دی او داغې طرف ته قدم اوچتول هم عبادت دی د ټول عمر گناهونه الله تبارک وتعالى بنده ته معاف کوي دومره لوی فضیلت چې حاصلینو دغه د احرام چې کوم آداب دی د عمرې چې کوم آداب دی د حج چې کوم آداب دی هغه چې دی هغه به پوره کوي نو لہذا وبال امري سزا د کار خپل عفى الله عما سلف معاف کړی د الله جل شانه دا غنه چې کوم مخکې څه شوی دی ومن عاد او چا چې سوچ راوګرځي بیا فینتقم الله منه بدله به واخلي الله جل شانه دا غنه دوباره چې څوک کوي نو دا خو بیا جنایت د پاسه جنایت دی دا خو جرم دی والله عزیز ذو انتقام الله جل شانه زورور دی بدلا غشتون کی دی احل لكم حلال کړی شوی تاسو د پاره صید البحر خکار د اوبو وطعامه او خوراک د هغه متاع لكم فائدہ تاسو لرا ولی سیاره او د قافلی والو د لرا د تری چې کوم د سمندر چې کوم اخکار میان دی دغه اخکار کول شي د احرام په حالت کې هم وحرم علیکم او حرام کړی شوی د پتاسو باندې صید البر اخکار کول د اوچی ما دمتم حرما ترسو پوری چې تاسو احرام کې واتقوا الله الذي او یریږي د الله جل شانه او یریږي د الله جل شانه نه الذي اغذات چی الیه تحشرون هغه تبا جمع کېږي تاسو نو د احرام د ممنوعات په باب کې هم الله تبارک وتعالى اخر کې فدا فرمای چې واتقوا الله الذي الیه تحشرون تقوا اختیار کړئ او هغه ذات نه ویریږي چې کوم ذات طرف ته تاسو ورګرځول شي گویا کہ د قرآن کریم ہر مضمون پا آخر کی د ہر مضمون پا ضمن کی اللہ تبارک و تعالی د خوف خدا د تقوا د اللہ جل شانہ د یری او د معاد یعنی د محشر تذکرہ اغا ذکر دی وجنا اللہ تبارک و تعالی د بار بار ذکر کوي چې د مسلمان د جون مرکزی مضمون او مقصد اغا سشوی اغا تقوا او فکر آخرت وی نن بدقسمتینا زمونږ استاسو زندگی هغه د قران کریم د احکامونو خلاف روان دي زمونږ استاسو جون لا یعنی بحث مباحثه او هغه مسائلو کې بحث مباحثه چې کوم مسائل زمونږ استاسو په کاریدون کې نه دي بلکې د مسلمان د جون مرکزی مقصد چې دی هغه تقوا او معاد د بعث بعد الموت تذکرہ ده ذکر الله تبارک وتعالى بار بار هغه ذکر کوي یا ایها الذين امنوا ایمان خوندانو لا تقتلوا الصيد موجن اخکار وانتم حرم او حال دا چې تاسو احرام کې ومن قتله منكم او چاچ وجلو اخکار تاسو نه متعمدا فقصر فجزاء بدی باندې مثل بدل ما قتل دا پشان د هغه چې د قتل کړي وي من النعم د سارونه يحكم به نو فیصله کوي باغی سره ذوا عدل منكم دواتنا انصاف ولستاسنا هدیه بویغا بالغ الكعبه رسولن کی کعبه تا او کفاره یا بکفاره طعام مساکین خوراک د مسکینانو او عدل ذلك یا برابر دی صياما روزه نیول دی ليذوق د پار دی چې اوسکی وبال امر سزا د کار خپل عف الله عما سلف معاف کړی دی الله جل شانه هغه چې وړاندې تیر شوی دی ومن عاد سوق چې دوباره راوګرځیدو فینتقم الله من نو الله جل شانه بدل واخلي دا غنا والله عزیز ذو انتقام والله جل شانه زبردست بدلا غشتون کې دی
احل لكم على القرشوی تاسو د پارا صید البحر اخکار د اوبو وطعام خوراک داغي متاع لكم فائدہ تاسو د پارا ولی سیارت او قافله ولو د پارا وحرم علیکم او حرام کړشوی تاسو باندې صید البر اخکار کول د وچی ما دمتم حرمات ترسو پر تاسو حرام کی واتقوا الله الذي يرجد الله نه الذي غزات الیه تحشرون اغه ترجمه کی دی شی تاسو ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك